بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه عدنان بیگ په پټن یوټیوبر تاسو سره مخاطب یم. دا ویډیو د ټول یوټیوبرز لپاره اهم ده، خو بیا سپیشلی هغه یوټیوبرز چې هغه نیو یوټیوبرز دي چې هغه خپل چینل کریټ کړی دی، یا 2 میاشتې شوي دي یا 3 میاشتې شوي دي، یا د دې نه لږ شان زیات یا کم وخت شوي دي. د هغوی لپاره خو دا ویډیو ډېر امپارټنټ ده، خو د ټولو لپاره اهم ده. تاسو به خیال کړی وي چې ستاسو واچ ټایم او ستاسو سبسکرایبر چې کوم دي نو هغه ډراپ آوټ کیږي. مثال د خبرې داسې دی چې ستاسو سبسکرایبر نن 10 دي سبا 8 وي، چې نن 100 دي سبا 98 وي. داسې ټایم راشي چې هغه 90 ته راشي، په زیاته دی چې هغه زیاتیږي نو هغه کمیږي. که ستا واچ ټایم نن 3 घंटे برابر شوي دي نو سبا 2.5 وي، مطلب یا پکې 60 منٹ کم شوي یا 120 منٹ کم شوي یا پکې 30-40 منٹ کم شوي وي. یا داسې کیږي چې ستا د واچ ټایم نه چې کم دی نو بالکل 3-4-5-6 घंटे بلکې دې نه زیات هم ډراپ آوټ کیږي، کمیږي. دې بنیادی وجه سره په دې خبره ځان پوهې کې نیو یوټیوبرز دا ډېره غټه غلطي کوي چې کله دوی چینل جوړ کړي نو دوی په دې شوق کې وي چې څنګه موږ خپل سبسکرایبر زیات کړو. دوی په دې واچ ټایم باندې دونه فوکس نه کوي، لومبي په واچ ټایم هم فوکس پکار دی، خو دوی مین فوکس چې کوم دی نو هغه په سبسکرایبر زیاتولي وي. نو دوی په ایلیګل طریقه سره سبسکرایبر زیاتوي. د ایلیګل طریقه سره ګوره کله تا چینل جوړ کو او تا هغه چینل د هغه موبایل نه سبسکرایب کو، کوم موبایل باندې ګوره تا چینل جوړ کو او پقه موبایل ته چینل سبسکرایب کو، د دې مطلب دا دی چې په کومه جیمیل ته جوړ کړی دی هغه جیمیل نه نه سبسکرایب کیږي، تا بل جیمیل جوړ کو په هغه دې سبسکرایب کو. همدغه موبایل نه کوم نه چې ته ویډیو هم اپلوډ کې، همدغه ډیټا نه همدغه آیمي نه ته ډیټا هم آن کې او ته چینل د هم جوړ کو، او په کم ډیټا چې تا چینل جوړ کړی دی همغه ډیټا همغه آیمي ته استعمال همغه پروکسي ته استعمالي همغه پروکسي باندې ته چینل هم جوړې او بیا په خپل چینل د نور جیمیلونو سبسکرایب کې. تا لازم مثال درکم، تا 15 جیمیل جوړ کړی او په 15 جیمیلو ته چینل سبسکرایب کو، نو دغه 15 جیمیل دغه 15 سبسکرایبر دغه به ډراپ آوټ کیږي، دغه به ختمیږي، ځکه چې یوټیوب ولا پالیسي د یوټیوب پالیسي رسیس خلاف دی چې تبه جنون سبسکرایبر جوړې او جنون واچ ټایم به جوړې. د جنون سبسکرایبر او جنون واچ ټایم مطلب دا دی چې تا چینل جوړ کو، تا ویډیو اپلوډ کړه، هغه ویډیو د ستانه علاوه ستا ایون دا زه به تا ته دو یم چې کوم د ستا ملګرو نه هم علاوه دي بهر حالت دي هغوی ستا واچ ټایم ویډیوز ګوري، په هغه واچ ټایم جوړېږي او ستا سبسکرایبر جوړېږي. اوس ته وایې چې زه خو سبسکرایبر د خپل چینل نه جوړوم، بلکې زه خپل موبایل باندې هاټ سپاټ آن کم او هغه هاټ سپاټ چې کوم دی زه بل چا سره کنیکټ کړم، نو یوټیوب والا دا وایي چې دغه سبسکرایبر هم ډراپ آوټ کیږي او دغه واچ ټایم به هم ډراپ آوټ کیږي، ځکه چې هغه سره خپل ډیټا نشته، بلکې تا ورته خپل موبایل ډیټا آن کړه او په دې ټایم کې هغه ستا د ډیټا استعمالي په کومه ډیټا چې ته ویډیو اپلوډ کوې. یا بدل زه مثال درکړم، وای فای لګېدلی دی تاسو کره او هغه وای فای نه ته هم کنیکټ کې او ستا نور ټول فیملی چې کوم ده هغه هم د هغه وای فای نه کنیکټ ده او دغه وای فای ته یوز کې چې په دې تا چینل هم جوړ کړی دی او په دې وای فای په نیټ په ترو باندې ته ویډیو هم اپلوډ کې او دغه وای فای سره چې څونه نور موبایل ډیوایسز یا کمپیوټر وغیره کنیکټ دي په دغه باندې څونه واچ ټایم راځي هغه نه کون کیږي. سبسکرایبر باره کې د دې وخت کې زه نشم ویلی، ما ته خپله کنفرم نه دي چې دغه وای فای سبسکرایبر به ډراپ آوټ کیږي که به نه کیږي، او به هر حال دا هم جنون نه دی، شاید چې ډراپ آوټ شي، خو واچ ټایم 100% ډراپ آوټ کیږي، به واچ ټایم به کمیږي. دغه نه که 1 घंटा جوړه شوې ده که 2 घंटे په دې طریقه جوړ شوي دي که 3 جوړ شوي دي، دا واچ ټایم به ډراپ آوټ کیږي، دا به ختمیږي. د دې نه علاوه یوټیوب والا دې ته هم ګوري چې ستا ویډیو مثال په تور زه دې وخت کې په شرپو کې ناست یم او په شرپو کې زه په یو کلي کې ناست یم، دې کلي کې چې څونه ډیوایسز دي یوټیوب والا دا هم ګوري چې یاره د کم لوکیشن نه د ویډیو اپلوډ شوی ده او مقه لوکیشن نه د ویډیو کتلی کیږي. یوټیوب والا ته پته لګي نو هغه زه دا نه یم چې هغه به ډراپ آوټ شي، خو په هغې واچ ټایم به ستا ویډیو مخکې نه ځي. د دې مطلب دا دی تاسو دا خبره ذهن کې کېنوئ چې ویډیو به مخکې کله ځي. یوټیوب چې څونه یوټیوبر دی په دې خبره ګورې ځان پوه کړې چې ویډیو به ویوز کله زیاتېږي. بعضې خلک وایي چې ټیکس ورپسې بالکل ټیکس شو، ډسکرپشن شو، ټایټل شو، دا غټ کردار ساتي، دا یو غټ رول ساتي ستا په ویډیو په ویوز په سیوا کېدو کې، خو ستا ویوز چې کم دی دا ستا په واچ ټایم زیاتېږي. څه مطلب چې څونه ستا د ویډیو واچ ټایم ډېري هغونه یوټیوب والا دا ستا تمنیل نور مختلف ځایونو کې شیر کوي او هلته خلکو ته تمنیل مخې ته راځي هغوی پرې کلیک کوي،
څونه چې رسته واچ ټایم زیات دي هغه نه به رسته ویوز راځي. تاسو شاید دا خبره اوس پرون نه وي اورېدلې، خپل هم پرې ریسرچ وکړئ، دا خبره خپله هم وګورئ، ما ته هم کمنټ کې ولیکئ چې واقعي تا دا خبره داسې کړې وه، دا 2% ټیک ته 2% غلطه ده. زه پې 100% شور یم ځکه چې ما د یوټیوب پالیسي کتلې ده. ما یوټیوب ډېر وخت استعمال کو او ما ته د یوټیوب باره کې مختلف ټیکنیکل پارټس ما هېته راړله، ما هغه د الله پاک په رحم سره کلیر کړله. نو ما ته د دې باره کې پته ده چې څونه هم د ستا ویوز راځي به ستا په واچ ټایم راځي. که تاسو وګورئ ستاسو په کم ویډیو چې واچ ټایم کم دی په هغه ویډیو باندې ویوز کم یو چې په کم واچ ټایم ډېر دی. اگر چې هغه ډېره ښکلې ویډیو ولې نه وي او چې واچ ټایم پې کم دی ویوز به پې کم وي او په کومه ویډیو واچ ټایم زیات دی واچ ټایم به څنګه چیک کړې. نو یوټیوبرز ته خو به دا پته لګي، خو که بیا هم چاته پته نه لګي دې باندې هم زه ویډیو جوړه کوم چې وایټ سټوډیو چې کوم دی نو یوټیوب سټوډیو کې به ته خپل واچ ټایم څنګه ګورې، د هرې ویډیو ځان له سبسکرایبر به څونه ګورې، د هرې ویډیو ځان له واچ ټایم به څونه ګورې. هر بهر هغه بېلې خبرې دي، خو ستاسو د ویوز ډېرېدو واچ ټایم یا سبسکرایبر ډراپ آوټ کېدو یو مین وجه دا ده چې ته خپل موبایل استعمالې ایز ا یوزر، مطلب کوم چې ایز ا ویور دی. لکه زه به درته ته ویډیو اپلوډ کړه او بل انسان یې ګوري او تا هغه سره خپل هاټ سپاټ کنیکټ کړه، ته خپل وای فای پاسورډ ورکړه او دنه ته ویډیو اپلوډ کړه، دا به نه کاونټ کېږي. دا خبره یاد ساتئ. یو دا په دې ویډیو کې دا خبره کافي ده. انشاءالله نور مختلف خبرې مخې ته راځي. د یوټیوب پالیسي اپډیټ کېږي به تاسو ډسکس کوو. څه قسمه مسلې د یوټیوب چینل متعلق راځي. نن سبا یوټیوب چینل هیکینګ شروع دی، ولې هیک کېږي، ټو سټپ ویریفیکیشن هم شوي. خیر هغه نور مختلف خبرې دغه به انشاءالله په مزه بیا ډسکس کوو. تاسو کوشش کوئ چې د پټان یوټیوبر تاسو سبسکرایب کې نوټیفیکیشن وي، ځکه چې انشاءالله موږ کوشش کوو چې بهترینې ویډیو زموږ د پښتنو ته مخې ته راشي، دوی چینل سکیور شي، محفوظ شي، دونه خواري محنت کړي چې نقصان ورته ونه رسي. د لوی الله په امان.